حج अच्छा मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता, न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजे यथरब की हुर्मत पर, खुदा शाहिद के कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। मुहतरम मुकर्रम सदर मजलिस, अकाबिर उलमाए किराम, ददीन ननी आज़िमुश्शान नूरानी और रूहानी मजलिस, रूह रवान हजरत मौलाना हिदायतुल्लाह से व कारी इलियास से व जुमला मुंतजिमीन द आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मंगा उस्तासो द ژوند یو څو لمحې او یو څو घड़ी द ताजदारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इश्क और मोहब्बत के कबूल करी। टूल हुए अल्हम्दुलिल्लाह। ज़मूंग दुनियावी गरज हिस निश्ता, मूंग च दल तरा जमयू द टोलो न अव्वल द खपल अक़ीदे मजबूतिया को क्लकवाले को او بیا د خپل نوی نسل او د روان کل داغی د عقیدو تحفظ کو او د دشمنان ختم نبوت کو هغا د مسیلمة الکذاب نه رواخله د مرزا غلام قادیانی پوری هر څوک راغلی دي هغوی ته واضح پیغام ورکو چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مونږ باندې د ټول جهان نړیر ګران دی، ټول دنیا پر خودلو ته تیار یو، خو نبی مهربان صلی الله علیه وسلم پر خودلو ته نه تیار. په دغه دینی جذبه باندې مونږ او تاسو دلته راجمع یو او دا د الله رب العالمین په مونږ او تاسو باندې فضل او احسان دی. الله د دې گلشن پهرداری ارچا ته نه نصیب کړو. د دغه خکلی او عظیم عقیده د تحفظ د پاره الله رب العالمین د سیدنا ابوبکر صدیق انتخاب فرمایلی. چا چې د مسیلمة الکذاب چوڑنبنه دروغجن مدعی د نبوت وو، داغه خلاف یې لخر تشکیل کو او وی فرمایل کو ابوبکر صدیق هم د یمامې میدان ته نزی نو مارغان دی راشي او د دو وجود د ټوکړي ټوکړي کې خدای دې هغه مقام ته ورسېږي. صحابه او پاتې کو تاسو په خپل باندې تشریف موړی، دلته د مسلمانانو باقی امور دی هغه سمبالول غواړي، تاسو خو خلیفۃ المسلمین یې. نو سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه په منبر رسول صلی الله علیه وسلم باندې په مسجد نبوي شریف کې ودرېدلو او خطبه شروع کړه. وی فرمایل زما دې په الله قسمی اے اهل مدینه چې نه درنه وړوکې پاتې شي او نه لوی نه نر او نه زنانا الا خرجه، مگر چې هغه وزي او لاړ شي د یمامې میدان ته حاضر شي. د ګرمۍ سخت موسم دی، د یمامې او د مدینې طیبې ترمنځ په میلونو میلونو باندې فاصله ده. عام طور باندې مورخین وای نن چې دا د ریاض خار په کوم ځای باندې واقع دی، یمامه په دغه خوره باندې. اوس د ریاض او د مدینې طیبې ترمنځ څومره فاصله ده؟ په لاره آبادي نشته، په لاره اوبه نشته، په لاره باندې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کی داسې هم شته دي، تاریخ لیکلی دي د ډېرې تندې د لاسه بېهوشیانې پرې راغلې، خو د نبي مهربان مینه ورسره وه، نو په تنده نه پوهېدل، په سخته نه پوهېدل، په تکلیف نه پوهېدل، لاړل هغې مقام ته یې حاضري وکړله. هغه مسیلمه بدبخته چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته یې پیغام را اولېږلو، د بنو حنیفه په وفد کې راغلی دی
نو د دواړو جهانو سردار مبارک ورلا را اوتلو. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم به د میلمه ډیر اکرام کو. د بهر نه چې به څومره میلمانه راغلل ډیر احترام به یې کو. او په خپل فرمایلی دي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. څوک چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان راوړي نو د میلمه به ډیر زیات قدر کوي. د دواړو جهانو د سردار مبارک نه چې کوم اخرنی کلمات د ژوند را نقل دي هغې کې دا دي اخرج الیهود والنصارى من جزیرة العرب. یهودیان او نصارا د جزیرة العرب نه وباسئ. او بیا یې فرمایلی دي اجیز الوفد بنحو ما كنت اجیزهم. میلمنو له بهر نه راتللو خلقو له آغا احترام او آغا ډالۍ او آغا مینه وله ورکوئ کومه چې ما ورکوله ای صحابهو. د میلمنو ډیر زیات اکرام او احترام نبی علیه الصلاة والسلام مبارک کولو. خو چې کله د مسیلمة الکذاب په عزایمو باندې پوه شو مسیلمه خواله راغی تپوس ترې نه کوي ما شأنک. نبی مهربان ترې نه تپوس کوي وایه لکه مسیلمه کذاب ورته وایي ان جعلت لی فی امرک شیئا کو ته په دغه خپل نبوت کې ماله څه برخه راکې په دې خپل حکومت کې ماله څه برخه راکې چې یا ستا د دنیا د تلو وروستو به زه خلیفة المسلمین یم یا به مکه او مدینه تا ته پاتې وي او یمامه باندې به زما حکومت وي نو کو په دې خبرو کې را سره سمجوته کې بیا خو در سره منم او کو په دې کې را سره سمجوته نه کې بیا در سره خبره نه منم. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره دغه دوران کې د کجوري یو وړه څانګه وه په لاس کې. وی فرمایل مسیلمه د الله د حکم نه بغیر چې دا معمولي غوندې لخته دا وړوکې څانګه رانه غواړې در کولو ته تیار نه یم. نبوت راته هم الله را کړی دی حکومت راته هم الله را کړی دی. دا د الله اعطاء ده کو تا ته یې درکوي الله به یې درکوي. ما سره دا اختیار نشته دی چې زه چاته نبوت ورکوم زه چاته پیغمبرۍ ورکوم. حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه د یو قادیانی سره مناظرې ته ناست دی. قادیانی ترېنه تپوس کې حضرت دا راته ووایه چې نبوت د الله رحمت دی کو نه دی. مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه ورته فرمایي بالکل دی. نو چې دا د الله رحمت دی نو تاسو یې دا سلسله ولې بندوئ دا دروازې په نبی علیه السلام باندې ولې بندوئ. نو حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه د جیب نه هغه وخت کې د 100 روپو نوټ را وباسل. وی دا کو رزق حلال وی نو حلال مال د الله نعمت دی کو نه دی. دا قادیانی ورته وی او بالکل دی. نو وی دا په هغه وخت کې نعمت دی چې کله د حکومت پاکستان سټمپ په دې باندې لګېدلی وي کو فرض که دا نوټ جعلي چا د ځان سره په جیب کې کېښودلو او چې د کوم ځای نه د دې اتارټي د هغې اتارټي دستخط پې نه و او د هغې مهر پې نه و نو بیا دا رحمت دی کو دا زحمت دی. د پولیسو نه به دا سړی دا فراډي دی به پټېږي کو به نه پټېږي. هغه وی بالکل دا زحمت دی دی به د پولیسو نه پټېږي او حکومت به د ده گرفت کوي. یوازې دا نه چې دا جعلي نوټ به ترېنه اخلي بلکې دا سړی به هم په 2 نمبرۍ 419 420 دفعه کې به جیل ته لیږي. مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې د 100 روپو یو نوټ دا د متعلقه انتظامیه او د کنسرن اتارټي د سټمپ نه بغیر جعلي دی. نو د مرزا غلام قادیانی نبوت هم د الله رب العالمین د طرف نه چې نه دی الله یې تصدیق نه دی کړی جبریل امین یې تصدیق نه دی کړی وحی پې ګواه نه ده نو دا نبوت جعلی دی او دا جعلی نبوت دا رحمت نه دی دا زحمت دی. او مونږ نن د دې سټیج نه دا خبره کوو چې په پاکستان کې زمونږ انتظامیه چاپی لګی په دکانونو باندې ګرځي
او چې کوم یو سیز 2 نمبر ورته په نظر راځي حلال فود اتارټي والا ځان لګرځي ډسټرکټ فود کنټرولر ځان لګرځي اسسټنټ کمشنر صاحب ځان له چاپی لګي او ګرځي او چې په کوم دکان کې یې د یو کمپنۍ 2 نمبر سیز برآمد کو یوازې دانه چې هغه ضبط کوي بلکې الټه په هغه دکاندار باندې پرچه هم کټ کوي او هغه دکان ورله هم سیل کوي نو چې کله د 100 روپو سیز زما او ستا په مارکیټ کې چې 2 نمبر ثابت شي او انتظامیه پورته کوي مونږ د حکومت پاکستان نه دا اپیل کوو چې دا مرزا غلام قادیانی ملګری دا قادیانیان دا مسلمانان نه دي ازروی آئین پاکستان مفتی محمود رحمت الله علیه په خپل سیاسی قوت سره د دوی په تندي باندې ټاپه د اقلیت او د کافر لګولې ده آئین پاکستان آرټیکل 106 او آرټیکل 260 په دې خبره باندې گواه دي دا 2 نمبر پروډکټ چې د اسلامي معاشرې ترمنځ موجود دی او خپل کفر نه مني خپل اقلیت کېدل نه مني آئین پاکستان نه مني پکار د چې ریاستي ادارې په حرکت کې راشي او د اسلامي معاشرې نه چم کې دا خلق اوچت کی یا خود سر کیږي او زما آئین دی تسلیم کی چې او په پاکستان کې به داسې ژوند تیروم لکه هندو پاکستان کې به داسې ژوند تیروم لکه سکھ پاکستان کې به د غیر مسلم اقلیت د کافر او د مرتد په حیثیت باندې ژوند تیروما او یاد ارض پاکستان چې پاک خاورې ته ویل کېږي دا پاک خاوره د مونږ ته خالي کړي او لاړ دي چې د هغه خپل پلیت مشر مرزا مسرور خواله پاکستان د محمد عربي امانت دی پاکستان د غلامان مصطفی مسکن دی پاکستان د مدینه طیبه د هغه امانت دی پاکستان د گنبد خضرا ملګری دی هر هغه لعین او ملعون چې زما په ختم نبوت باندې حمله کړې وي د ختم نبوت ډاکو دا د اسلام آباد وفادار نشي کېدلی مونږ وایو ادارو نه مونږ مطالبه کوو تاسو مختلفې اپریشنې کوئ په دې وجه باندې چې دلته خلق د پاکستان ریټ نه مني ریټ پرېږدوه قادیانیان د پاکستان آئین نه مني یو کال نه 50 کاله وشو 1974 نه را په دې خوا 2024 پورې قادیانیانو د یو منټ یوې لمحې دپاره په پاکستان کې آئین نه دی منلی بیا د 500 کالو نه دا بدماشان د پاکستان په ښارونو کې ولې ژوند تېروي یو اپریشن رد القادیان پکار دی یو سرچ اپریشن د دې ملعونانو خلاف پکار دی زما محترم ورونو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسیلمة الکذاب ته وایي وی کو د الله د حکم نه بغیر رانه دا یو چوکا دا یو لخته دا یو څانګه غواړي خو مې درته نه درکوم نبوت من جانب الله اعطاء ده د الله د طرف نه دی حضرت مولانا عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه یو مرزایی هغه دلیل ونیسلو وی د مرزا غلام قادیانی په نوم کې احمد دی یأتی من بعد اسمه احمد او احمد قرآن کریم کې راغلی دی چې د عیسی علیه السلام نه وروسته به یو نبی راځي او د هغه نوم به احمد وي لہذا هغه د قرآن مصداق هغه د مرزا غلام قادیانی دی استغفر الله العظیم حالانکه احمد او محمد حامد او محمود دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره دا د هغه نمونه دي د هغه مصداق دغه عظیمه هستی ده نو مولانا عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه ورته ویل کو د پیغمبر جوړېدلو دپاره صرف نوم کافي وي چې د غلام احمد په نوم کې احمد دی نو لہذا دی احمد نبی شو بیا خو العیاذ بالله زم دا دعوه کولی شم چې زما په نوم کې عطاء الله الله پکې موجود دی بیا به زه د خدایه دعوهګیر یم د خدایه دعویدار به یم نه دا خلق دوی سره دلیل نشته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسیلمة الکذاب توایی وی مسیلمه لئن ادبرت لیعقرنک الله واپس بزی او کنا
زما په امت کې زمری پاتې کیږي. د حضرت عکرمه او د حضرت شرحبیل او د خالد ابن ولید په لاس به ورځي او کنا او غوښې او ټوکړي به دي کی الله. زما امت هر څه برداشت کوي، خو زما په ذات او په عزت او په ناموس باندې حمله نه برداشت کوي. د دواړو جهانو سردار مبارک دا جمله چې مسیلمة الکذاب ته ویلې ده، دا د قیامت د ورځې پورې چې څومره مدعیان د نبوت دي، دا د هغې د تحریکونو د ناکامو دپاره د دواړو جهانو سردار مبارک پیشنګویي ورکړې ده. مسیلمة الکذاب هم ناکامه شو، اسود عنسی هم ناکامه شو، طلیحه اسدی هم ناکامه شو، وروسته چې ورپسې څومره راغلي دي ټول ناکامه، نامراده، مغلوبه او شکست خورده د مخ د ځمکې نه پناه شوي دي. اوس دا ټول ذلتونه، دا ټول لعنتونه الله رب العالمین د مرزا غلام قادیاني په کاته کې لیکلیو، د ده په تقدیر کې لیکلیو. دی او د ده ملګري او د ده تحریک به ان شاء الله ذلیله او رسوا د دنیا نه رخصتېږي که خیر وي. حضرت حبیب ابن زید رضی الله عنه صحابي دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دغه بدبخته کله رخصت کو، په دې رخصتۍ کې ورته وایي مسیلمه ما ته خوب کې الله یو کیفیت ښودلی دی چې زما په لاسو باندې 2 د سرو زرو بنګړي وو. نو د عام مسلمان دپاره د سرو زرو استعمال ممنوع دی، د نبي وخت دپاره خو بیا ډېره زیاته ناروا خبره ده. او بیا ورته فرمایي چې ما ته په خوب کې وویلی شو چې د 2 د سرو زرو بنګړو له پوکې ورکه، فاوحي الی ان انفخهما فنفختهما، دواړو له مې پوکې ورکو، فطارا، او دواړه پاس چې کوم دی نو والوتل، ختم شول. فرمایي فاولتهما کذابین یخرجان من بعدی، ما یې تعبیر د خپل خوب په خپله وکړو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا 2 دروغجن مدعیان د نبوت به راوځي، احدهما صاحب صنعاء والآخر صاحب یمامه، یو به په صنعاء کې اسود عنسی راوځي او بل به په یمامه کې مسیلمة الکذاب راوځي. او دا دواړه کسان به دروغجن مدعیان د نبوت وي. د دوی دپاره نبوت داسې حرام او امر ممنوع دی لکه د نبي په لاس باندې چې د سرو زرو بنګړی په لاس اول ممنوع چیز دی. او په دې حدیث کې دا د بخاري او د مسلم حدیث می تاسو ته ووي، د دواړو جهانو سردار مبارک دې طرف ته اشاره کوي، فاوحي الی ان انفخهما، دواړو له پوکې ورکا. په ختم نبوت به حمله کیږي، خو د ختم نبوت د دشمنانو خلاف تحریک. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته حکم وشو پوکې ورکا، د دوی خلاف دا لرې کا. او د دواړو جهانو د سردار مبارک نه وروستو د ټول امت په ذمه دا قرض هم دی او دا فرض هم دی چې په هر وخت کې څوک هم په نبوت باندې حمله کوي چې د هغې خلاف ډټ کر ودرېږي. او دا به د قیامت د ورځې پورې دا سلسله جاري وي. او دویم نوید په دې حدیث کې راغی، فطوارا، چې کله مې پوکې ورکو اډو د ټینګې ونه لاړل ختم شو. دې طرف ته اشاره ده چې څومره هم دروغجن مدعیان د نبوت راوځي، اهل حقو، مسلمانانو، د نبی علیه السلام وفادارو امتیانو، محنت به تاسو کوئ، معمولي غوندې محنت، صرف د پوکي ورکولو ضرورت دی، باقي هغوی ته شکست ورکول د الله ذمواري ده. الله رب العالمین به شکست خورده کوي. دا دې طرف ته پیشنګویي ده چې تحریک ختم نبوت به الله په هر آن او په هر حال کې دا کامیابی کو هغه په هر دور کې وي. د دې طرف ته اشاره ده. د ختم نبوت پهردارانو، الله ستاسو د استقامت امتحان اخلي. نور د مرزایانو او قادیانیانو په مقدر کې الله رب العالمین ذلت او رسوایی لیکلې ده. دا ستاسو امتحان شروع دی. کوم خلق هغوی استقامت اختیاري په دغه لاره کې او کوم خلقو کې او خپلو زړونو کې د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم عشق محفوظ وساتئ. ځوانانو وروڼو، حضرت مولانا سید انور شاه کشمیری رحمت الله علیه
سید عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه د هغې فرمودات به تاسو اورېدلي وي چا چې په خپله پوره زندګۍ کې یوې لمحې دپاره په ختم نبوت پهره ورکړله د الله رب العالمین نه قوي یقین دی زمونږ چې هغه خلقو ته به الله رب العالمین جنت نصیب کوي. مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمائی کئی دفعہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو بھی ختم نبوت کا کام کرے گا بغیر حساب و کتاب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. دا اولیاء دا بزرگان دا رسیدلی خلق دیتا اللہ رب العالمین پزړونو کې دا خبره ورچولې وه ولې تاسو ونه کتل په دې موجوده دور کې مو ونه کتل پرون چې د مفتی محمود رحمت الله علیه په پارلیمنت کې مرزا ناصر پیش شو د 14 ورځو علمي بحث نه وروستو مفتی محمود رحمت الله علیه مرزایت او قادیانیت ته شکست ورکړلو د اهل حق د ټولو تحریکونو حمایت بکو مونږ وایو مونږ له چې جمعیت علما دا یو خدمت کړی دی چې نن د 25 کروڑ پاکستانیانو په جیب کې کوم د شناختی کارت پروت دی او د نادرا په دفتر کې دا شناختی کارت ډکاو هلته یې نه په ختم نبوت دستخط اخیستی دی 25 کروڑ پاکستانیانو کو په خپله زندګۍ کې یو ځل صحیح او کاغذ دا ګواه کړي دي په ختم نبوت باندې دا کردار دی د جمعیت علما اسلام او دا کردار دی د مفتی محمود رحمت الله علیه زمونږ عقیدې یې محفوظ کړي دي مونږ له لوی جنګ ګټلی دی خدا نخواسته که دا علما په پارلیمنت کې نه وی یاد ساتئ مسلمانانو وروڼو مونږ او تاسو د هزارها جلسې کړی وې 1953 کې مو په تحریک کې 10,000 ککرۍ قربان کړلې 10,000 شهادتونه مو ورکړل خو چې پارلیمنت کې مو دننه قوت نه و مونږ آئیني جنګ نه و ګټلی نن به هم ستاسو د بډه ډېرې په دې لارو کوڅو کې د قادیانیانو تبلیغي جماعتونه ګرځېدل. دعا کوئ د مفتی محمود رحمت الله علیه روح ته دا الهامي محنتونه دا د دیوبند الهامي مدرسې نه راوتلي الهامي تحریکونه دې ته سپک مه ګورئ دیوبند الهامي و د دعوت او تبلیغ د مولانا الیاس رحمت الله علیه محنت الهامي محنت دی دیوبند الهامي مدرسه وه د مفتی کفایت الله دهلوي جوړه کړې جمعیت علما دا الهامي جماعت دی. دیوبند الهامي و د وفاق المدارس نظام په دې مملکت خداداد پاکستان کې دا الهامي محنت دی دا من جانب الله الله رب العالمین د اهل الله په سینو کې ورچول شوي فکرونه دي په مخ د ځمکه باندې موجود دي یو بل سره آپس کې الفت ساتي اهل حق به یو شعبه د بلې شعبې مؤید جوړیږي مخالف به نه جوړیږي معاند به نه جوړیږي موافق به جوړیږي دا د یو لاس 15 ګوتې دا چې کله یو ځای وي د یو بېدینه په خوله کې 2 غاښونه ماتوي خو چې دا کله ځان ځان لشي او څه څیز نه وتنبیږي هر یو به ځان ځان نه ماتېږي. دعوت و تبلیغ جمعیت علما وفاق المدارس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دا ټول په ټوله دینی تحریکات او دینی شعبې آپس کې مینه ساتي آپس کې تعلق ساتي یو ملګری به په یو شعبه د دین کې محنت کوي نور ته دعا کوي المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مؤمن صالح به د بل مؤمن دپاره مؤید وي او دی به د هغه داسې تایید کوي لکه دا خښت چې دا یو بل راټینګ کړی دی او دیوال ترنه جوړ شوی دی دقه رنګې به اهل حق د یو بل مؤید. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو دا سعی او محنت په خپل بارګاه عالیه کې قبول او منظور وفرمایي. او پرون چې د چیف جسټس قاضي فایز عیسی د هغوی په عدالت کې د مبارک ثانی فیصله سناو شوله تاسو ته پته شته دی څومره خطرناکه فیصله وه د دې فیصلې نه وروستو که په چاردیوارۍ کې دننه په پاکستان کې قادیانیانو په ډیجیټل میډیا او په سوشل میډیا باندې خپل پرچار کولی دا د هغوی دپاره کنایتن اجازت و ځکه نن سبا خو دنیا ډیجیټل ورلډ دی دنیا خو په سوشل میډیا باندې د هر یو سړي سورس اف انفارمیشن ذرایع د علم دا محدود شوي دي صرف او صرف نت ته راغلي دي او صرف سوشل میډیا ته راغلي دي
بیا به یو قادیانی په 15 فوټه کمره کې دننه ناست ځان ته به یې کیمره مخې ته نیسلې لا یو په فیسبوک باندې به په پاکستان کې خلکو ته به د میرزا غلام قادیاني د نبوت د هغې دعوتونه به یې ورکول. خو الحمدلله علماو هغې ته هم مخې ته خپه کېښودله. په عدالت کې مولانا شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه بهاولپور کې هغه وخت کې جلال الدین شمس خلاف ودرېدلی او محمد اکبر نامی جج په هغه وخت کې د مولانا شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه د مضبوطو دلایلو په برکت سره چې په 600 صفحاتو باندې مشتمل جواب الجواب د بهاولپور په عدالت کې ابوالوفا شاه جهانپوري رحمت الله علیه د مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه د طرف نه پیش کو. هغه وخت کې مرزایی وکیل بیرسټر جلال الدین شمس دا لا جواب شو او د جج محمد اکبر په زړه کې الله رب العالمین په هغه وخت کې ورواچوله چې څوک نبی علیه السلام نبی آخر الزمان او خاتم النبیین نه مني ازروی اسلام او ازروی قانون دا سړی دا مسلمان نشي کېدلی. بیا مرزایان دومره غلط خلق دی تاریخ لیکلی دی چې 1934 کې کله مرزایانو ته پته ولګېدله چې دا مقدمه مونږ بایلو هغه خپل عبدالرزاق قادیانی اول مړ کو او بیا یې د محمد اکبر جج په عدالت کې درخواست ورکو جی هغه کوم کس ته طرف نه چې دعوه راغلې وه مدعا علیه هغه مړ شوی دی لہذا د مړ سړي خلاف خو فیصله نه کیږي لہذا زمونږ دا فایل کلوز کوي او زمونږ دا فیصله مه اوروئ. هغوی ته مخکې نه اطلاع میلاو شوې وه د شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه دلایل په مونږ زورور دي. خو محمد اکبر جج د هغوی هغه خبره تسلیم نه کړه خپل سړی یې ووژلو او درخواست یې بیا پیش کو. د هغې باوجود محمد اکبر جج په هغه وخت کې فیصله سناو کړه په 1935 کې او هغه فیصله هغه د مرزایانو خلاف د هغوی د شکست دپاره وړاندنۍ پوړۍ ثابته شوله. هغې نه وروستو د هغې شکست شروع شوی دی. 1924 کې بهاولپور کې مولانا شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه د ختم نبوت په عدالت کې دننه تحفظ کړی و. 2024 کې پوره یوه صدي پوره 100 کاله بعد د مولانا شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه مورچه الله خالی پرې نه ښودله. هغه مورچه کې د هغه روحاني فرزند مولانا فضل الرحمن الله ودرو او د چیف جسټس قاضي فایز عیسی د روسته مخې ته حضرت مولانا صاحب د ختم نبوت د وکیل په حیثیت باندې د ترجمان په حیثیت باندې خپله حاضري یقیني کړله او د سپریم کورټ اف پاکستان شوې فیصلې په هغې باندې واپس کړله. ای قادیانیانو تاسو به په هر موقع باندې شکست خورئ. ای د ختم نبوت مجاهدینو تاسو به په هر محاذ او په هر مورچه باندې کامیاب او کامران ګرځئ انشاءالله العزیز. الله رب العالمین دی دغه اجتماع دا دی الله تبارک وتعالی کامیاب او کامرانه کړي. الله دې دا زمونږ او ستاسو دپاره د نجات اخروي ذریعه وګرځوي او الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو د شفاعت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حصول ذریعه وګرځوي. نیتونه خالص ساتئ